السلام علیکم ملګرو. نن 14 دسمبر دی. نن نه 50 کاله مخکې په دغه 14 دسمبر باندې کوم بنګلادیش دی څه وخت کې به هغه ته مشرقي پاکستان نه ویله غمونه جدا شو، یعنی ډاکه کوم دی هغه سقوط وکړو او بنګلادیش په نامې باندې یو نوی ریاست جوړ شو. کله چې 1947 کې پارټیشن کېدلو نو دوی سره اختیار و چې یو الګ سټیټ یې جوړ کړی، یا انډیا څه شي وی، خو نه دوی خپله کوم مسلمانان ورته وایي یا د پاکستان قائد اعظم سره دوی ډېر زیات محبت و، نو دوی انډیا په ځای پاکستان سره هغه وکړو الحاق وکړو، پاکستان ملک کې ځان شریک و. ملګرو په 14 اگست 1947 نه پاکستان جوړ شو او 15 اگست 1947 نه انډیا جوړه شوله. پاکستان پارټیشن نه بعد تقریبا 1956 پورې پاکستان آئین نه و، بیا 1956 کې پاکستان آئین جوړ شو او بل طرف ته موږ کوم پاړوس ملک دی انډیا، هغوی یو کال بعد کوم دی خپل آئین جوړ کړو. موږ چې کله پاکستان جوړ شو نو برټش کوم آئین و هغه یې فالو کړلو، هغه باندې دوی مخته لاړل. 1956 کې بیا هغه آئین چې کوم دی هغه جوړ شو او جنرال ایوب چې کوم دی هغه ته ګړاس ورکړو، هغه یې مات کړلو. مارشل لا راغله، سکندر مرزا چې کوم دی هغه پترو، بیا هغه ته کوم ګیم جوړ شلو هغه یې لرې کړو. ایوب راغللو نو ایوب بیا څه کرامات وکړه، هغه چونه پټ نه دي. صحیح د ایوب وخت کې ډېر زیات ترقیاتي کارونه شوي دي، ډېر نور کارونه شوي دي، خو ایوب چې کوم دی یو نوی رواج یو نوی روایات یې جوړ کړل او پاکستان سره نږدې کوم د موږ کوم ملک و پړوس بنګلادیش، هغه ټوکنې کولې دپاره عادي هېڅ قسم تدارېغ نه وکړلو. هغه مثالونه ډېر زیات دي، که څوک تاریخ پړوي هغه به دا لیدلي وي. بنګالیانو پاکستان سره ډېره زیاته مینه وه. پاکستان چې جوړ شو نو 56% چې کوم دي هغه کې بنګالیانو او باقي نوره 44% هغه مغربي پاکستان چې دا اوس کوم پاکستان دی. نو اکثریت حوالې سره هغوی ډېر زیات و او دین علاوه محبت حوالې سره هغوی ډېر زیات و. 1956 آئین چې جوړېدلو هغه کې ټول نه زیات کوشش چې کوم کړی و هغه کې د بنګالیانو کوم لیډرانو مزور دي او دین علاوه نور داسې کسان وو چې هغوی آئین کې ډېر غټ رول و. دینه مخکې عوامي مسلم لیګ و یا نور او هغه کې بنګالیانو یو باقاعده یو ښکلی رول چې کوم دی هغه یې پلی کړی دی. خو خبره دی سقوط ډاکه کوو چې دا څنګه وشوه او دې سقوط ډاکه نن سبا کوم څه روان دي، وخت بنګلادیش کې څه روان و، بالکل دا سچویشن چې کوم دي هغه تقریبا سیم دي. که موږ سوچ وکړو نو چې کله ایوب لاړلو، یحیی راغللو، جنرال یحیی کله الیکشن کنډکټ کړ نو هغه الیکشنو کې بنګلادیش کې چې کوم 162 سیټونه هغه کې 60 سیټونه چې کوم 160 سیټونه هغه شیخ مجیب وګټل، کلین سویپ یې کوو. او بل طرف ته مغربي پاکستان کې 138 سیټونه هغه کې صرف 81 ذوالفقار علي بټو وګټلو. نو یوه حساب سره شیخ مجیب چې کوم دی هغه د پاکستان وزیر اعظم جوړ و، خو بل طرف ته د ذوالفقار علي بټو بغاوت و او چونکې یحیی و هغه هم دې سره جوړ و. د هغوی ظلمو مظالمو او خپلې انا وجې چې کوم دي کوم ظلمونه شروع کړو نو دا ملک مونه لاړلو. په 3 مارچ باندې همدا حکومتي تشکیل کولو دپاره یو اهم اجلاس کیدونکی و په 3 مارچ باندې، هغه کې د ذوالفقار علي الفاظ دا و چې که څوک هلته لاړو هغه به زه خپې ماتې کوم. او بل طرف ته دا کوم جرنیلان و دا هم د دوی فیور کې و او باقاعده کوم پلان و هغه شوی و بنګال لرې کولو دپاره. ملګرو هغه وخت کې دوی باندې مختلف اپریشنونه یې لانچ کړل. چې کله دا بغاوت شروع شو چې حکومت د شیخ مجیب ته نه هغه کېږي نو انوسټۍ وکړې هسته دسته بغاوت شروع شو. نو دې دپاره آرمي لاړله، هلته یې آرمي واچوله او اپریشنان یې شروع کړو. میډ نایټ 1 میډ نایټ 2 ورسره نوره داسې ظلمونه وشول، هغه کې اسلحه به نښلي، خلک به ارست کېږي، که څوک بیا هغه نه کېدلو لرې کېدو نه هغه به ولي. هغه وخت کې دوی ډېر زیات قتلیام وکړلو، خلک یې وویشتل، انوسټیانو یې کسان ارست کړل. دا شیان هغه وخت کې مشرقي پاکستان کې کېدله. دا شارټ کټ زه درته وایم او دغه حالات سره یې لینک کوم. او هغه وخت کې شیخ مجیب باندې څه وکړو هغه یې هغه کړو. نو چې کله دا ظلم شروع شو هلته انډیا وکې ننوتله او هغه بیا څه وشول هغه زه مخکې نور نه څوم، خو بهرحال 16 دسمبر باندې زموږ کوم ملک دی هغه ټوکړی شو او بنګلادیش چې کوم دی هغه یو نوی ریاست جوړ شو.
اوس رسو د پاټه حالاتو ته. پاټه چې کوم حالات دي هغه هم نن سبا وخت کې چې کوم دي هغه داسې دي لکه 1965 نه وخته 1971 پورې څه بنګلادیش کې کېدل هغه د پاټه کې کېږي. څنګه هلته عوامي نیشنل کوم پارټۍ شیخ مجیب هغه سره کوم ظلمونه وشول همداسې دلته اوس عمران خان سره کېږي. څنګه هغې پارټۍ سره ظلم وکړو همدلته یې پی ټي آی سره وکړو. څنګه هلته هغه کوله کسان وشتله همداسې اوس نن سبا لیکلی ډي چوکي کله قبایل کله څوک څنګه هلته کسان اریسټ کول همدلته دې اوس دلته کوي. څنګه هغه وخت کې ظلم کېدل همداسې اوس څوک میسینګ کوه څوک څه کوه. نو هغه وخت کې هم دا ظلمونه کېدل اوس هم ظلمونه کېږي. هغه وخت کې هم مزاحمات شروع اوس هم که موږ وګورو پاټه کې مزاحمات شروع شوی دی. هغه وجه دا دی چې کله ریاست یوه مور دی، ریاست کله ظلم کوي، ریاست کله شهري ته شهري نه وي، ریاست کله منمنۍ کوي او ریاست کې کله جمهوري کوم شیان دي هغه نه وي، نو هغه به بیا خلک بیا بغاوت کوي، هغه به بیا خلک به راپڅېږي او کله ظلمونه زیات شي د هغه روکتام دپاره به خامخا څه اقدامات کوي. نو موږ اکثر موږ کوم مطالعې کتابونه دي هغوی کې دا لیکلي وو چې بنګالیانو داسې وکړو یا هندوانو داسې وکړو. حالانکې بنګلادیش څه ټوکړی کړی دی هغه موږ خپله کړی دی. هغه کې د چا لاس و هغه ټول تاریخ چې غوښتی شي زه یې ورکولی شم او چا څه مطالعه کړې هغه به په دغو خبرو ښه پوهېږي. او دین علاوه کوم ګیمونه جوړ شول، یو آیین مات شو، بیا په 62 کې صدارتي کوم نظام دپاره آیین جوړ شو، بیا هغه کې کوم مثبت مجنح سره هغه وشولو داندلي وشوله څه منډل ته هغه الیکشن وګټل. بیا چې کله ایوب لاړلو عامه سمه نه یو خبر چو راوستلو که خپله راغللو هغه وشولو یحیی خان دغه حالات که بیا 70 کې کوم الیکشن وشو هغه یا تاسې نه پټ نه دي. او دین علاوه کومه سیویلین مارشل زه پکاره لیبټو د ځینو خلکو پیر دی خو هغوی ته دا پته وي چې یو کال سیویلین مارشل دیا کړي دی. هغه کوم مخکې د دې جرنیلانو یو ډېر خاص مرګلی و، جنرال ایوب ډېر بهترین مرګلی و، بیا وروسته جنرال یحیی سره اخیری د جرنیلانو په حکم سره د قاتلیا شو. نو دا شی حالات هغه وخت کې کریټ و. اوس هم وکسو پاټه کې څه مډل حالات روان دي. پاټه کې بې جا ظلمونه بغیر څه تحقیقه بغیر څه خولې د چا باندې هر چا باندې او خلک د اریسټ کېږي او دین علاوه جیلو ته دي چوي او ظلمونه شروع دي. چا باندې لیارې بندوه، چا باندې 3 میاشتې لیارې بندوه، چا باندې وش په ګناه اپریشنان کوه. نو هغو وخت کې اپریشنانو یا تاسې کوم نتایج و هغه ولیدل. اوس وخت کې کوم اپریشنان کېږي دې نتایج بیا تاسې وکړئ. هغه وخت کې چې نکات ایجنډه شیخ مجیب نیولې وه، نن سبا وخت کې کوم مطالبات دي هغه منظور پښتون نیولي دي. منظور پښتون کېدای شي یو الګ سټیټ نه غواړي خو حالات کوم دي هغه همداسې دي. خلک بغیان شوي دي بېله وجه په سیویلین باندې ظلم، بېله وجه په سیویلین باندې عذاب، دا ټول ریاست طرفه شوی دی. نو ان کیس څنګه هغه وخت کې مو بنګالیانو ته به مو ویله دا کمزوري دي یا مو پښتو ژبو کې ډېر بد الفاظونه ورته استعمالېږي یا پنجابي ژبې کې چې دا هېڅ یې نشي کوی. نو هغو خلکو هغه څه وکړه چې نه یې پنجابی کوی شي، نه یې سندی کوی شي، نه یې بل کوی شي، نه یې بل کوی شي. نو بیا هسې نه چې دغو ته یا دوی سپک نظر کوي چې دا هېڅ نشي کوی یا دا پښتانه دي جاهل دي یا بیوقوف دي، هسې نه چې بیا پاټه د نه یو بیل سټیټ جوړ شي. نو سکوت یې ډاک او سکوت یې پاټه، دا بیا داسې نه چې د یوه دوی نمې شي او بیا درد سر پاکستان ریاست ته جوړ وي. نو بلا وجه ظلمونه، بلا وجه تشدد، بلا وجه لیډران جیلو ته چول، بلا وجه آیین خلاف ورزی، آیین په خلاف تلل او آیین کوم دستور دی هغه فالو نه کول، دا د دې مستقبل یو تاریخ په بیا تاسې بیا کس بل بیا کسي. نو زه یو سټوډنټ حیثیت سره د څو خبرې ومې کړلې که ان کیس دا شی سپک نظر د دغو پښتنو ته وشي نو کیدای شي بیا دینه هغه بنګلادیش جوړ شي. څنګه هلته بغاوت وشو بیا به دلته کېږي. اوس هم په چنار کې کوم حالات روان دي، 70 دینه یو نه روډ باند کړی دی، میډیسن نشته، ال پی جي نشته، خوراکي سامان نشته. البته یو داسې شاید څه انقلاب فرانس کله راغلل هغه البته راوستل، امریکا کې څه وشول هغه البته راوستل، یا نور ډېر داسې ملکونه دي چې البته کوم دی د انقلاب راولي. که د خلک ته داسې وږي وساتل یا بېجا کوم ظلمونه ته کوي یا خلک ورکوي نو ایدی کوم ریاکشن دی هغه ډېر غلط. امام علی علیه السلام یای کوپر سره حکومت چلیږي خو ظلم سره نه چلیږي. فی الحال مو مسلمان سټیټ دی خو ظلم کې انتهایی زیات دی. دوه ملکونه داسې دي چې هغه نظریې باندې جوړ دي، اسرائیل دی او پاکستان دی. نن سبا اسرائیل وکس هغه چې ته لاړل او پاکستان وکس هغه کوم پوزیشن باندې هغه دی. نو چا پترو چا پنترو
دغو پاټه والا سره یا دغو پښتنو سره یا دغو کورمیوالو سره په کور د نور ظلم د بند شي او کوم ظلمونه روان دي چا هغه سیاسي لیډرانو سره دي چا هغه نورو خلکو سره دي چا هغه صحافیانو سره دي دلته هر یو کس دا مو ویل یادي د ګریټ ګیم شکار دی او هر یو کس متاثر دی که دغو نه دا ظلم بند نشي نو مستقبل دپاره د دوی کوم نتایج راوځي هغه به ډېر خطرناک وي او هغه نه به بیا هېڅوک زه خپل داسې سوچ دی کم ذهن سره څه بیا به دا کوم نتایج دي هغه به ډېر زیات خطرناک وي خدای دې مو پاکستان ملک باندې رحم وکړي او د څونه مسالې دي دا دې حل کړي او خدای د دوی حکمرانانو ته هدایت نصیب کړي چې د کوم ظلم دوی راخستی دی خپل سیویلین سره خدای پاک داسې نرمۍ راولي چې د ظلم د دوی پرېږدي مهرباني